نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید ابن عقبہ رضی الله تعالی عنہ دې اولګو وی طلاق شه او د بنی المستلق نه زکات اصول کا دا غین زکات راوړه د زکات مال ته راوړه دا ولید رضی الله تعالی عنہ روان شو د بنی المستلق په طرف باندې الته چې بنی المستلق خلق خبر شو چې نبی علیہ السلام زمونږ طرف تخپل قاصد را لګي ناغوی تیاری شروع کړي ډیر خوشاله شو او داسې داغي یو کرتب د تورو هغه به کو چې میلمه براته هغه ته ډیر خوشاله دل نو دا کرتبونه به کول نو توري راويستي او ځانونه تیار کړو چې موږ د هغه استقبال وکړو نو دوی ټول د خپل علاقې نه لګرا بارشي او د استقبال د پاره ولید رضی الله تعالی عنہ چې دوی ولید نو ولید رضی الله تعالی عنہ یې دا چې زما په مرګ پسې راوتی دي او دا ځکه ویریدو یا ولید رضی الله تعالی چې د دې ولید رضی الله تعالی عنہ او د دې بنی المستلق د دې د خاندانونو د مخکنه دشمنی را روانه و د دې ټول خاندانونو دشمنی را روانه و د مخکنه نو ولید رضی الله تعالی چې دوی اوریدل چې بار ته راوتی دي نو ویرید وی دا خو زمانه خبر شوی دی چې په ما پسې راوتی توري رستری دي کړه د دغه کې ځای نه واپس راغی مدینه منورې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی دا الله پاک پیغمبره هغه زما قتل پسې راوتی زما مرګ پسې راوتی تاسو زکات لګلم چې زکات راوړه خو زما د مرګ بندوبست کړو نبی اسلام ښه تاسو خبره دا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس ولګو ته معلومات او کو پرشتیا داسې چې به سره غزا کو او نبی علیہ السلام ته تیاری د غزا وکړه وی چې بنی المستلق باندې حمله وکړو ځکه د زکات نه منکر شوی دي ځکه د زکات نه انکار کول دا کفر دی د یو فرض نه انکار کول دا څه شی دی کفر دی یو سړی وایي زمون نه منم دی په دې خبره څه شو کافر شو یو خو مون نه کول دي کنه ځان له خبره زکات نه ورکول ځان له خبره خو یو انسان ته نه انکار وکړي چې دا د سره شته دی نه په دې کافر کیږي بیا نو نبی علیہ السلام فرمایي خا بنی مستلق د زکات نه انکار وکړو ستاسو لپاره جنگ نه راوتی وي چې حمله پې وکړو خو یو تاني مخکې ولېږو چې مخکې اولګل دی لاړو بنی المستلق عالم خفه شو چې کسر روانه واپس لاړ مونږ ته خو راونه رسېدو هغه سره میلاو شو هغه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاصد را روانو مونږ استقبال لوتی مونږ تیاری کول خو سړي چې مونږ ولید واپس منډه کړه ولاړو چې څه چلو شو اگر هغه واپس نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بټوله خبره باندې خبر کو وی د الله پاک پیغمبره هغه خود د استقبال د پر راوتی خو دې یریدلې ده دی ویریدو الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ځکه چې نبی اسلام ته د جنگ تیاری کړو نو الله تبارک وتعالى فرمایل چې تاسو ته یو سړی خبر راوړي کنه نو فورا فایوان عمل مکوي بلکې فتبینوا تفتیش کوي چې دا د رښتیا وي کو دروغ وي او د آیت مبارکه کې فاسق ذکر شوی دی فاسق دا مطلب نه چې دا صحابي فاسق دلته فاسق نه لغوي معنی مراد ده چې به تحقیق خبرو پسې مزه اول تحقیق کوي نو الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو حالانکه نبی علیہ السلام خو د حمله کول څه کړی و اراده کړی و الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو چې ترسو تاسو د یوې خبرې تحقیق نه کړی کنه خبره مخکې به نه خورئ او دا د شریعت مسله هم ده چې یو مسلې د تحقیق نه وي کړی ځان دې په وکړی نه دا به مخکې نه خورئ ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د یو انسان د ګناه د پر دا خبره کافی ده چې د ار اورېدې شوی خبره مخکې کوي بس دې چې څه اوري مخکې خورئ تحقیق نه کوي چې دا دروغ دي کو رښتیا خو چې څه واورېدل هغه مخکې بل ته ورسول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د دې انسان دغه ګناه کافی دی بل ګناه ته ضرورت نشته چې د خلکو اورېدل شوی خبرې مخکې خورئ دا بعضې خلک یې کنه داسې کوي کنه خاص کر دا زنانه هره خبره به بس دوی مخکې خورئ فتح به ورته نه چې دا رښتیا دي کو دروغ دي ته چې خبرېږي شاته به در پسې دومره شی جوړ کړی ته به حق حیران شي چې یا الله دا څه دي دا څه زه خبر هم نه یم کلی به در باندې خبر کړي ښه پلان کې خدا چل کړی دی پلان کې خدا چل کړی پلان کې دا چل کړی دی یې پاکه ربه زه خبر هم نه یم چې دا خلک څه وایي نو دا خبرې اکثر د ښځو نه زیاتې خورېږي او دا ګناه ده چې د یوې خبرې تحقیق ته نه کړی او مخکې یې رسئ د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي ښه هره خبره دې واورېده مخکې به یې نه کوئ چا وی لکه پلان کې وي چا وی پلان کې وي
ما ته چا وایي دنو اورېدلی مې دنو اورېدلی څه شی دی چې ما اورېدلی دي نو الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو نبی علیہ السلام دغه صحابي ته ډیر سخت غوسه شو چې ګوره اوس په موږ باندې مسلمانان وجلی وو موږ په هغه باندې د حمله کول اراده کړې و نو الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو چې تاسو داسې مکوئ تر څو پورې چې تاسو د خبرې تحقیق نه کړئ نو دا د بني مستلق متعلق واقعه راغلی و